مسلمان باندې څه تېرېږي ته خبرې د الله په ذات قسم تېرو 2-3 میاشتې مخکې ما یو کالم کته د افغانستان یو ماشوم دی او هغه ماشوم اسپتال ته راوړی او دا داسې ماشوم دی چې پلار شهید دی مور یې مړه ده رونه نشته خاندان کې دقه یو ماشوم پاتې دی په خېټه نهرو لاس یې مات شوی و او چې څنګه یې اسپتال ته راوړه ډاکټران کېناستل د ده د لاس مشوره کوي چې لاس خو اوس بچ کېږي نه څه به کوو ډاکټران ټول په دې خبره باندې اتفاق کوي چې د ده نه به لاس پرې کوو لاس به ترې کټ کوو ماشوم په اپریشن تیټر کې دی چې کله ډاکټران د ماشوم نه راغون شو او ماشوم په دې خبره باندې پوه شو چې اوس زما لاس بچ کېږي نه او لاس رانه کټ کوي د ندامت اوښ کې دغه ماشوم په سترګو کې پرتې دي د خفګان او د بېسوکۍ حالت دی او دغه وخت کې د ماشوم داسې بر اسمان ته وکتل هېڅوک یې په مخ د ځمکه نشته دغه وخت کې ډاکټر صاحب ته وایي ای ډاکټر صاحب ای سرجن صاحب زما لاس خو پرې کې خیر دی زما لاس چې بچ کېږي نه او تی کټ کې کټې که او پرې که خو ګورې زما بله جوړه نشته دا نستوڼې ورسره مه پرې کوه زه دومره غریب یم بله جوړه نه لړم زما مور او پلار نشته زما خاندان کې څوک نشته چې هغه ماله بله جوړه راوړي ډاکټر صاحب دقه یوه جوړه مې ده که دا نستوڼی دی رانه پرېږه بیا بل نستوڼی زما نشته هغه ډاکټران کېناستل چې امت مسلمه مسلمانان دې حال ته پاتې شو چې یو بې ګناه معصوم یو ورکوټی ماشوم چې لاس د هغه مات شوی دی او کټ کېږي هغه نن په لاس کټ کېدو نه دی هغه دومره غربت او دونه بېسوکی راغستی دی او دومره مجبورۍ راغستی ډاکټر ته منت کوي چې ډاکټر صاحب لاس که پرې شي خیر دی خو چې زما نستوړی پرې نه کړي